أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے یعنی اید ایمان خاوندانو اے مومنانو لا تکونو کالذین کفروا مکی گئی تاسو بشان د هاغی کسانو چی هغی کفر کڑے وقالوا لإخوانهم اویلو بدوی پبارد رونو خپلو کی یعنی مراد دین منافقان دی پا حق د نورو مسلمانانو کی پی ویل اذا ضربو فی الارض چی ہر کلب حقی سفر وکڑلو پزمک کی او کانو غزن یا بودوی پا جہاد کے مشغول بو پا جہاد کے لو کانو عندنا کچرتوے دوی زمن سرا ما ماتو نبو مڑشوی دوی وما قتلو او نبو قتل کرلے شوی دوی لیجعل اللہ ذالک حسرتا وبگرزوی اللہ تعالی دوی دی خبر لرا ارمان فی قلوبهم پزڑون دوی کے یا دوی دا خبر دوی پزڑ کے ارمان پاتشی مسلمانان دوی پا دی خبرو باندې دوکا نشی او یا مانا دادا چې د دوی مقصد دا دی چې زموږ په دې خبرو سره دا خلق ویریږي او دوی بیا لاس مروړي کاش چې واقعي موږ د دوی خبره منلې وی او په سفر نه وی تللی والله یحیی و یمیت الله تعالی ژوندی کول کوي او مړه کول کوي والله بما تعملون بصیر او الله تعالی په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی ولئن قتلتم کچرتا مړه شئ تاسو قتل کړلی شئ تاسو فی سبیل الله په لاره د الله کې او متم یا وفات شئ په خپل طبعی مرګ سره لمغفرة من الله نخامخا بخنا د جانب د الله نا ورحمت او رحمت خیر مما یجمعون دیر غرده د هاغ سنه چې دوی جمع کوي ولئن متم او قتلتم او کجرتم مړه شئ تاسو یا قتل کړلی شئ تاسو لإلی الله تحشرون نو خامخا الله طرف ته به ستاسو جمع کیدل وي فبما رحمت من الله لنت لهم په سبب د رحمت د الله په سبب د مهربانۍ د الله لنت لهم نرم شویت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لهم د مومنانو مسلمانانو دبارا ولو كنت فظا غلیظ القلب بالفرس کچرتتوے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فظا سخ زبانا سخ کلاما غلیظ القلب او سخ زړه والا عام طور چې استعمالی گیوی دا پلان کې سړی تنگ دل دی هغه تنگ زړی دی لنفضوا من حولک نخامخا بخوار شیو دا صحابه دا مومنان من حولک دا گیر چا پیرستانا دا مجلستانا فاعف عنهم پس معافی کو دویتا واستغفر لهم او بخن غوال دا دوی دا پارا وشاورهم فی الامر او مشوره کو دا دوی سر پکارونو کے پا کار کی چه وحی بکی نوی نازلہ فَإِذَا عَزَمْتَ پس ہر کلا چه کلک ارادو کی تو فتوکل علی اللہ نو بس بیا بروسہ کوا اعتماد توکل کوا پا اللہ باندے ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالی محبت ساتی د توکل کو ان کو سرا
ان ينصركم الله فلا غالب لكم کچرت مدد وکي استاسو سره الله تعالی فلا غالب لكم نو پس هیڅوک نشي غالب کېدلې نشي زورور کېدلې پتاسو باندې و ان يخذلكم او کچرت پریګ دی الله تعالی تاسو لرا یعنی امداد در سره نه کوي فمن ذا الذي ينصركم من بعده نو پس سوک دے هغه کس چی امداد بو کستاسو سرا من بعده سوا د الله نا وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې توکل کوي مؤمنان وما كان لنبي ان يغل او تصور نشي کېدلې د پیغمبر نه چې د خیانت وکي ومن يغلل او چا چې خیانت وکړو یأت بما غل نو دې براتلل کی په هغه سیز چې کوم کې د خیانت کړي یوم القیامت په ورځ د قیامت ثم توفى كل نفس بیا به پورا بدل ورکړل شي هر یو نفس ته ما کسبت د هغه چې کوم د کسب کړي وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نه کولای کیږي افمن اتبع آیا هغه سړی چې تابعداري کوي رضوان الله د رضامندۍ د الله کمن باء بسخط من الله آیا دې دغه کس پشان د هغه سړي چې هغه اخته شوی وي بسخط من الله په غوسه کې د الله په غوسه کې د جانب د الله نا ومأواه جهنم او ټکانه د جهنم وبئس المصير او ډیر بد ځای دی دا جهنم د ورتللو هم درجات عند الله د دوی د پاره د څوک چې تابعداري د خدای د رضا کوي د دوی د پاره دي درجه په نزد الله والله بصير بما يعملون الله تعالی لیدونکې د هغه سره چې دوی کوي لقد من الله على المؤمنين یقینا احسان کړی دی الله تعالی په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم په هغه وخت کې چې راویلېږلو په دوی کې رسولا یو رسول عظیم الشان من انفسهم د دوی د نفسونو نه یتلو علیہم آیاته چې هغه تلاوت کوي په دوی باندې آیاتونه د الله ویزکیهم او پاکوي دوی لرا ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکوي دوی ته د کتاب والحکمت او د حکمت مراد تن حدیث سنت یا هر هغه حق خبره چې د مقیم مناسب او موافق وي وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او بشک ودا خلق مخکې د نبی علیه السلام نه خامخا په گمراهی واضحه کې هغه شاعر وایي اول پټو د باطل په ظلمت کې ټول جهان بیا په نور د پاک رسول سره دا واړه شروع خان لکه شپه چې وي تاریکه ښه او بد نه معلومیږي چې نور وخیږي رڼا شي سود او زیان اولما اصابتکم مصیبة آیا هر کله چې در ورسېدلو تاسو ته تکلیف په احد کې قد اصبتم مثلیها حالان کی یقینا رسولے دے تاسو دے کافرانو تا مثلیها دو چند دے تکلیف پا بدر کی قلتم نویل تاسو انا هذا دکم طرف ندے دا مصیبت قلت ورتعوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم هو من عند انفسکم دے دا تکلیف دا جانب دا نفسن استاسنا ان اللہ علا کل شیء قدیر
بیشک اللہ تعالی دے پا ہر سیز باندے قدرت لرنکے وما اصابکم یوم التقى الجمعان او هاغ مصیبت چه در ورسیدلو تاسو تا یوم التقى الجمعان پا هاغ ورس چه مخامخ شل اغا دو جماعتنا دو ڈلی فبئذن اللہ پا حکم دا اللہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ او د دې دپاره در ورسید چې معلوم کی جدا کی اللہ تعالی مومنانو لرا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا او دپاره د دې چې جدا کی اللہ تعالی هاغی کسانو لرا چې هغی منافقت کړي دي وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا او بویل شدویتا تعالوا چرا شیتاسو قاتلوا في سبيل الله جنگ وکی پلارد اللہ کے او ادفعوا یا دفاع وکی د مسلمانانو قالوا نویل بدوی لو نعلم قتالا کجردمون تپتوی د جنگ چیر واقعی پرشتیا جنگ کی گی لتبعناکم نمون بخا مخا تابداری کڑی وستاسو هم دغ منافقان للکفر کفرتا یوم اذن پا دغی ورز اقرب منهم للایمان زیاد نزدیو دوین ایمان تا یقولون بافواههم او وای دوی پخلوخ پلواندے ما هغا لیس فی قلوبهم چی ندی هغا پزرون دوی کے واللہ اعلم بما یکتمون او اللہ تعالی تخ علم دے پہاغ سجدوی پٹوی الذين قالوا لإخوانهم هاغ کسان هغی اویل خپل رونو تا نور مسلمانانو تا وقعدو حالان کی دوی پخپل باند ناستو د جنگنا لو اطواعونا کچرد دی خلقو طاعت کڑے وے زمونگا خبر منلے وے زمونگا ما قتلون دوی بنو قتل کڑلے شوی قلت ورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدرؤوا عن انفسکم الموتا پس دفع کئی تاسو دخلو زانوننا مرگ لرا ان کنتم صادقین کچرت یی تاسو رشتنی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله او گمان مکوا پهاغی کسانو باندې چې شهیدان شوی دی قتل کړل شوی دی په لار د الله کې امواتن دمړو بل احیاء عند ربهم بلکې دی دوی ژوندۍ په نزد رب د دوی یرزقون او رزق ورکولې کیږي دوی ته فریحین بما آتاهم الله دوی خوشحالی کون کی دی پہاغ سچ ورکڑی دی اللہ تعالی دوی تا من فضله دخپل فضلنا ویستبشرون بالذین او دوی خوشحالی لیگی زیری لیگی حاغ کسانو تا لم یلحقو بهم چه حقی ندی رسید لی دوی تا من خلفهم دیو رست دوینا لب دنیا کی دی اللہ خوف علیہم چه نشت دے حس قسم یرپ دوی ولا هم یحزنون او نبدوی غم جنشید دے زیری ورطلیگی یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل دوی خوشحالیگی پاغ نعمت دا اللہ وفضل دا اللہ وان اللہ بیشک اللہ تعالی لا یضیع اجر المؤمنین نزائے کوي بدل دا مومنانو اجر و ثواب دا مومنانو